ګوره چې په خپل رب د ایمان مضبوط وي او په خپل کار کې مخلص سي نو جهاز به درپسې الله جل شانه ایرپورټ ته 3 ځل را واپس کوي. په سکرین باندې چې کوم سړی تاسو ښکاري د نوم دی عامر القذافي، دی د لیبیا او دا کال د حج ته اراده کړې و، خپل کاغذونه جمع کړ، خپل ټول ترتیبات برابر کړه، خو چې ایرپورټ ته راورسېدو او د ایرپورټ عملي د جهاز عملي د پاسپورټ وغیره دا سیزونه چې وکتل نو د هغې سره لیکلي عامر القذافي، یعنی د خپل نوم سره د قذافي لګېدلی و. نو اوس د قذافي د نوم نه هغې ته دومره تکلیف پېښ شو چې دغه حاجي ایثار کو د جهاز ته د ختلو نه منې کو، په ایرپورټ باندې ایثار کو چې ته په دې جهاز کې ته سفر نه کې، دا زموږ د قانون خلاف دی. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په هر ګوټ کې تا د خپل نوم سره قذافي لیکلی دی نو اوس دا سړی چې په جهاز بند شو ایثار یې کو نو د ایمان مضبوط و، په الله باندې بروسه مضبوطه وه او کله چې ایمان مضبوط او په الله باندې بروسه مضبوط نو الله بیا هغه کار چې هغه ناممکن هغه درته ممکن کوي. نو څه وشو واورئ مخکې کله چې دی ایثار کړی شو جهاز پیک شو روان شو، د ایرپورټ د حدودو نه لاوتی نه دی چې په جهاز کې یوه داسې خرابي راغله، پنې خرابي چې ورته وایي چې د هغې د وجې نه جهاز واپس ایرپورټ ته راغلو. چې راغلو نو بیا درته چا وویل چې جهاز را واپس شو او ته بیا یو ټری وکړه. هغې چې بیا وکتل چې دا خو همغه سړی دی، د نوم سره یې قذافي لګېدلی دی، لهذا واپس ایثار کو چې ته نشې تللی. جهاز خپل ټک پک هر څه سیسټم یې برابر کو، بیا روان شو، د حدودو نه ووتو. چې کله ووتو په دویم ځل پکې بیا خرابي راغله. چې بیا پکې خرابي راغله نو بیا د منډې ترړې شروع کړې، ورغلو د جهاز چې کومه عمله وه هغې چې وکتلو ورته ویل نه ته نشې تللی نشې، زموږ د قانون خلاف ورزي ده، زموږ د دې عملي خلاف دي چې ته موږ سره په دې جهاز کې سفر وکړې، موږ ته مشکلات جوړېږي. د ویلې چې هر څنګه زه به دلته ولاړ یم او ډېر په سختۍ سره یې دا ځل منې کو. په دویم ځل چې کله جهاز ووتو نو چې بیا پکې خرابي راغله، بیا چې را واپس شو نو دا یې دریم کرت و. په دې دریم کرت باندې د جهاز عمله پوه شوله چې څه خبره او څه راز خو شته په دې سړي کې، خو پوه خلکو د عقل نه کار واغستلو. نو څه وشول د جهاز چې کوم پایلټ دی هغه بالخصوص پیغام جاری کو چې تر کمې په دې جهاز کې عامر القذافي زموږ سره ناس نه دا جهاز به دغسې مخکې ځي او راواپس کېږي به او لا د دې خبرې هم چانس شته چې موږ د یوې لویې حادثې سره مخ شو. نو د جهاز عمله ډېر په عزت او تکریم سره راغله او ډېر په عزت او اکرام سره عامر القذافي اوچت کړو، ځان سره په جهاز